الرحمن الرحيم. على ذوي الفروض شاته وإدريس وايا ذوي الفروض حصص معينة فكتاب الله. عصبات جسمنا وايا عصبات شاته اور حصوري. ذوي الارحام چاته وي امیر صاحب وایا ذوي الارحام هغه وارث چې نه ذوي الفروض یو نه اوس د مصنف صاحب دا اوس اصل سبقونه به شروع کیږي لا اوس هم اصل یو هغه اجمال شانته دی ها جی دا فصل فی النساء دا بس بیا فسا خیر ګورئ بار بار به کتاب ګورئ کتاب چینجه به در نه جوړیږي و څنګه چې درې هم چینجه وي راشن و اصحاب هذه السحام او صاحبان او سکول ماستر کې به موږ را کتابونه سی بیا سور نه کوي و اصحاب هذه السحام صاحبان د دې حصو 12 نفرن سو کسان دی 12 نو تانا چا تپوسو کړلو چا دنه تپوسو کو چې ذوی الفروض سو کسان دی ویجی 12 کسان دی بیا دنه تپوس کوي چې سو پکې سړی دی او سو پکې خزی دی نو وای بوته چې سلور پکې سړی دی او اته پکې خزی دی سلور او اته خبره اسانه ده راځي واصحاب هذه السحام 12 نفرا 12 نفر دي نفر په معنی د انسانان دي کنه 4 من الرجال سلور د چانه دي سلور الکه سلور شه د سړون دي نو کم دي وهم الاب یو پکې پلار لکه د پلار بعض حالات د ذوی الفروض ندي او بعض حالات د عصبات ندي رستو براشي لکه په ذوی الفروض کې یو سره اب دی لکه خپل پلار خان نسبی پلار رضاعی پلارم نو رضاعی پلارم تر نه مراد نه او میرا نه پلارم ته مراد نه میرا نه پلار خو پیژنې کنه خپل پلار چې د چانه پیدایي وهم الاب چاغه یو پلار دی والجد الصحيح اول سره جد صحیح الک جد صحیح چاته وي وهو اب الاب د پلار و ان علا اگر که بروی دسی و ان علا برو پس زکن ابو الابو ذهن دی فرسه و ان دا ټول په جد کې راځي نو خپل پلار موجود نو بیا به ابو الاب حسن وړي او کو ابو الابو بیا به ابو الاب حسن وړي ذهن دی فرسه ضروري واسطه چې موجوده شي ذل واسطه به محروم وي واسطه چې موجوده شي الکه دا جد صحیح ما ته تعریف وکا چې ما ته یاد وي او بیا رانه نه یریږي ذکر دا خبره طالب جان چې یو جد صحیح دی او یو جد فاسد دی یو جد صحیح دی جد صحیح هغه جد ته ویل کېږي چې د دې په نسبت کې نوي سنوي په نسبت کې نوي مؤنث نوي نوي لکه اب الاب 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 وان علا خو پکې نشته کنه او جد فاسد هغه ته ویل کېږي چې په نسبت کې وي لکه اب الاب الاب نو دا نه اخواته چې کوم دي نو دا جدي فاسد دي سره جدي فاسد دي جدي فاسد په ذوی الارحام کې دي یا لکه پوښ ولې په دې خبره باندې
چې پکې رااله بس خپل ټول اجداد پاسې والاخ لام اولک د ذوی الفروز نبل سده اخ لام دې ته اخي اخیافیم ویو اخ لامنا چې په مور کې د سره شریک وي او پلارانه جدا وي په مور کې د سره سوي شریک وي پلارې جدا وي نو دې ته اخي اخیافي وي بیا موږ اخي اخیافي یادو ها دا په ذوی الفروز کې دی اخي اعیانی او علاتی دا په عصبات کې دی نو ذکر دا خبره طالب جان چې اخ پدری قسم دی یو اخي اعیانی چې په مور پلار دواړو کې شریک وي دته اخي اعیانی او بل اخي علاتی دی علاتی هغه ته وایي چې په پلار کې د سره شریک وي او میان دي جدا وي هلکه پلار دې دوه ودونه کړي دي کنه یو خپل مور د بل د بل مور چې کوم بچی دي دا ستا علاتی دي لکه پلار کې د سره شریک دي او میان دو کې جدا دي دي ته علاتی اخي علاتی او بل اخي اخیافي دي اخي اخیافي دي تروي مور کې شریک پلار جدا وي مور کې د سره شریک وي او پلار جدا او پلار کې جدا وي ته اخي اخیا صرف دا اخي اخیافي په ذوی الفروز کې دي او دا غدو چې دي نو دا په عصبات کې دي یا لکه پوښولې فدی باندې والاخ لام اخي اخیافي والزوج خاون الکه خاونم په ذوی الفروز کې دی ها قصص معین دي په ذوی الفروز کې اخي اخیافي او کنه ذوی الفروز کې دی ها او مور کې یو پلارانه جدا وي والزوج او خاوندام په ذوی الفروز کې دی خاوندم په څه کې دی سلور کسان شو کنه وثمان من النساء او من النساء دا د سون دي خزون دي جاته د خزون وهن دغات الزوجه يوسدا خزدا والبنت او بل لور دا وبنت الابن ولا بنت الابن درجي بنت الابن وريرا وتصلوي وصي بنت الابن خير ده خير بنت الابن وصي ده كان ورزقو چې د پزوی الارحام او کده بنت البنت تر خورزوي بنت البنت وان سفلت اگر کلاند وي د زوی لور ذهن دې پورا شه بنت وان سفلت يا ان سفلتم سيدي والاخت لاب اولك خويا خور لاب وام لا والاخت لاب وام اخت لاب ما دا سوي اخت لاب وام اعياني خور هغه خور چې په پلار کې هم د شریک وي او ام او په مور کې هم د شریک وي اختي اعیانی یا لکه پی شولې چې هم نه دسکري ول اخت لاب او اخت علاتی چې په پلار کې شریک وي او یعنی جدا وي والاخت لام او بل صدا الاخت اخیافي چې په مور دا درې وړه خويند په ذوی الفروز کې دي والام او بل صدا مورم په ذوی الفروز والجده او صم والجده الصحيحه جدای صحیحه هلکه یو جدای فاسده او یو جدای صحیحه ده هلکه جدای صحیحه کما یو ده وهي التي دا اغه ده لا يدخل في نسبتها الى الميت جد فاسد چې نه به داخليږي په نسبتها چې نسبت د دی واخل میت ته جد فاسد سبکی نوی جد فاسد لکه ام وان علا دا جدی صحیحه ده کنه او د جدی فاسدی د پر مثال لکه ام الاب الام
چې د اب نه اخوا کم شروع شولې بس دا جدي فاسد شو او دا اب چې دی نو دا جدي فاسد دی ځکه په نسبت کې د کنه یا لکه پوه شولې په خبره باندې جدي فاسده چاته وي جدي صحیحه چې په نسبت کې جدي فاسد نسبت کې جدي فاسد السلام علیکم